او په اتحاد او یووالي باندې راټول شوي. بله خبره دا ده د نن 1963 کې دا مارکیټ زموږ راوتی دی، خو دا د الله پیرزو ده چې په دې کې زموږ نه ډکیتي شوې ده نه کوم واردات شوی دی. او یو خبره ده تعصب سپړه خو کې کله کله کوو. بله خبره دا ده عزیزانو زموږ دا مارکیټ دا آبادولو کوشش به کوو انشاءالله العزیزو. موږ په دې مارکیټ کې د قومیت خبرې نشته دی چې دا مومند دی، دا صافی دی، دا د چارسدي دی او دا د تنګي دی. دا تا ته چې کوم زما عزیزان ناستی او زما مشران ناستی سنا سه مسائلم په دې منډۍ کې شته دي. زمونږ ته ډېر نه غټه مسله د فوډ اټارټي نه ده. زمونږ په دې منډۍ کې ګوړه راځي، دلته تجارت کیږي، دلته کاروبار کیږي. خوش قسمتی دا ده چې دلته موږ سره اس پی سی ټیم ناست دی. سر دلته د پولیس موبایل ولاړ وي او زما تاجران، زما دکانداران او زما په دې ګوړې منډۍ کې چې څوک کاروبار کوي هغه بې ګناه رانیسي او ورته وایي چې روړجانه په دې کې چینی ده او دې کې ملاوټ دی. تاسې چې کوم انتخاب وکړو دا ډېر ښکلی انتخاب دی. زمونږ ایمان دا دی، مونږ وایي چې زما یو ملګری وي، ما سره یو دکاندار وي، ما سره یو صدر وي چې د هغه په یو ځای کې پوزیشن ښه شي او د هغه په یو ځای کې تعلق جوړ شي. هغه زما نه مخکې یو ځای ته ورسي او په هغه ځای کې د هغه یو داسې عزت راشي چې هغه ته هم دا پته ولګي زه د داسې تنظیم سره منسلک یم چې په هر ځای کې ما ته عزت راکوي، په هر ځای کې ما پیش کوي. خو انشاءالله تعالی زما دروازې به ستاسو دپاره کلاوي. ډېر معزز خلک دي د ګوړې منډۍ، الحمدلله د ډېر صاحب حیثیت خلک دي، ډېر درانه او پښتانه خلک دي. تاسې نن موږ ته ضروري لاس راکړئ انشاءالله تعالی چې زما نه به تاسې نه مایوسه کېږئ. زما ټلیفون او زما چیمبر 24 غنټې کلاوي، هر ټیم تاسې راتلی شئ، هر ټیم ستاسو څه مسله وي. د پولیس حوالې سره خو تاسو ته پته ده چې نن الحمدلله داسې قدردان افسران راغلي چې د هر یو سړي عزت دی پکې. یاره یو چو سره به چې تاسې میلاوېدئ دا به ډېره ګرانه خبره وه. نن زموږ او د دوی په تعاون سره هغه فاصلې مونږ ختمې کړي چې تاسو ته اس پي سی ټي اسسټنټ کمیشنر انسپکټر پک تاسو ته ستاسو په سټیج باندې ناست دی، ستاسو د مسلو اورېدو لپاره راغلي. نو دوی خلک مونږ سره تعاون کوي چې څومره ځیل انتظامیه ده، څومره پولیس دي. نو الحمدلله دوی ته هم دا پته. سعید خان او زما د مختلف بازارونو صدران، جنرال سیکرټریان او د ګوډ منډۍ چې څومره دکانداران دي ټولو ته السلام علیکم. ماشاءالله الحمدلله زه یو ځل بیا د خپل تنظیم د طرف نه د پېښور تاجرانو طرف نه ګل جان، جلال خان او د هغې کابینې ته د زړه د کومې نه په دې الیکشن راتلو باندې په صدارت باندې مبارکباد پیش کوم. او انشاءالله توقع دې ساتم چې څنګه د خلکو په دوی باندې اعتماد وکړو، د خلکو دوی داسې عزت ورکړه، نو زه یم چې هغه د خلکو اعتماد ته ټیس ونه رسوي او داسې د ورورولۍ او د مینې او د محبت خدمت وکړي چې بیا دپاره انشاءالله تعالی د مقابلې ته څوک ونه درېږي. بازارونو مشرانو هم دغه شانتې کابینې انتخاب وکړو، نو ډېر د خوشحالۍ خبره وي او موږ سره به ډېر کوآپریشن وي ستاسو چې څنګه اوس چې موږ ټولنې ته راغونډ شوي یو او څنګه ناست یو په دې کې داسې موږ وایو موږ چې ټول پولیس تاسو سره یو ځای روان یو، څنګ په څنګ روان یو، نو ستاسو مسلې به هم حلي، زموږ مسلې به هم حلي. زه دې کابینې ته دوباره مبارکبادي ورکوم. بیا به د هغې نه پس که دې څه مسایل دي بیا به موږ دې سره میټینګ کوو، هغه مسایل به انشاءالله موږ حل کوو. والسلام. په دې 13 تاریخ باندې چې دونه بدلي شوې ده، کومه ذمهواري چې ما ته حواله شوې ده هغه د اس پي سی ټي ده. د دغې ذمهوارۍ لړ کې ټولو نه لومبې
ما هم د ښار چې کوم د تاجرانو صدور دي دا مې خپل آفس ته راغوښتي وو او هغې سره مې میټینګ کړی دی تعارفي میټینګ مې کړی دی هغې شاهد صاحب و دلته چې کوم ګورې چې کوم صدر یې نو هغه شاهد صاحب دی نو بل شاهد صاحب نو دې سره چې دی نو لکه نور خو پکې نه پېژنم خو دې سره چې دی نو هلته تعارفي خبرې شوې وې په هغې کې ما یو دې ته یو سجیشن ورکړی و یو خبرې مې ورته کړې وې د ښار چې کوم ایشوز دي ستونزې دي کومې مسلې چې راځي نو هغه داسې نه دي چې لکه په یو وخت باندې به دا حل کېږي او دا بس یو وخت ورته مونږ ورکړو بس دا هر یو څیز په کمپیوټر باندې ټیک شو او بس بیا به همغه شانتې چلېږي نه موږ انسانان یو او انسان چې دی نو دا که نن یې مثلا د اوړو ایشو ده نو سبا د چینو ایشو ده بل ورځ د هیلث ایشو ده دا څیزونه به وي جګړې به هم راځي په دې کې به الله دې نه کړي پېښور دې نه مخکې ډېر بل شانتې وخت لیدلی دی د دې خلکو د دې ځای کوم باسیان چې دي هغې په یو یو وخت باندې سلسل جنازې هم کړي دي دا څیزونه هم راځي خو لکه تاسو به بیا دې ته ګورئ چې زما پولیس زما سره ولاړ دی که نه دی ولاړ زما دا پولیس چې زه ورته هر وخت غل ویم زما دا پولیس چې زه ورته هر وخت چې دوی شکمار ویم دغه شکمار او دغه غل پولیس ستاسو په نظر کې دې څومره پورې زما چې دی نو لکه د خپل حفاظت زما حفاظت یې چې دی نو یقیني کړی دی هغې دپاره آیا ده چې دی نو لکه خپل بچي نه دي پرېښې د خپل کور در هر څه نه دي پرېښې آیا زه چې دی نو لکه په بلستن کې اوده پروت یم زما په د ګوړې په منډی کې دی ګرځي او دې دغه ورکوي څوکیداري کوي خپلې وینې پورې موږ چې دی نو لکه ستاسو دپاره د دې قام دپاره د هغې نه موږ چې دی نو لکه رستو شوي نه یو میں ضلع انتظامیہ پشاور کی جانب سے اپنے تمام ساتھیوں کو خصوصی طور پر صدر تاجر انصاف شاہد صاحب اور گڈ منڈی کی تمام ایسوسیشن اور ہمارے تمام ساتھی جن کی آج حلف برداری کی تقریب ہے اور انہوں نے یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ضلع انتظامیہ پشاور کی جانب سے اس طرح کے جو ایونٹ ہیں اس طرح کی جو حلف برداری کی تقاریب ہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ ایک فرد یا ایک ادارہ کبھی بھی کسی شہر کی کسی قوم کی کسی صوبے کی ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا ہم تمام لوگ تمام ادارے تمام گروپس جب مل کر ایک شہر کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں کریں گے اپنا کردار ادا کریں گے اپنا جو رول ہے جو متعین کردہ رول ہے وہ ادا کریں گے تبھی ہمارا شہر خوبصورت شہر پشاور واقعی میں حقیقی معنوں میں پھولوں کا شہر پھر سے بن سکے گا اس حوالے سے ضلع انتظامیہ پشاور کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں چاہے پرائس ہائیک ہو چاہے انکروچمنٹ ہو چاہے صفائی ہو چاہے اندرون شہر کو صاف کرنے کا مسئلہ ہو چاہے گیٹڈ سٹی جو والڈ سٹی ہے اس میں نئی ڈیولپمنٹ سکیمز ہو بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس ہوں اس میں جو ہماری تاجر برادری ہے جو گڈ منڈی کی ایسوسیشن ہے جو تاجر انصاف ہیں یہ ہمارا ایک اہم رکن بن کر شانہ بشانہ چل کر شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں مسائل بہت زیادہ ہیں ایشوز بہت زیادہ ہیں لیکن اگر ہم اس طرح کا کٹ بار بار کریں اس طرح کی گیدرنگ بارہا کریں آپس میں اکٹھے ہوں تو یقیناً اس شہر کی ترقی کا جو سفر ہے کامیابی کا سفر ہے وہ کسی سے رک نہیں سکے گا کسی سے چھپ نہیں سکے گا میں چونکہ پنجاب سے ہوں تو ایک پنجاب کا جو ہے اپنی صوفی شاعری کا ایک شعر ہے جو میں اپنے پشاور کے بھائیوں کی نظر کروں گا اور امید ہے آپ لوگوں کو میں بھی پشتو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا امید ہے کچھ نہ کچھ پنجابی آپ لوگوں کے بھی گوش گزار کروں اور آپ لوگ بھی سمجھ سکیں کم ہمتے نے جو او شکوا کر دے مقدراں دا کم ہمتے نے جو او شکوا کر دے مقدراں دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا